السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم سامعین، یو ملګری دا تپوس کړی دی چې ارحم نوم ایښودل څنګه دی. یو ماشوم ته موږ ارحم نوم کیدو نو آیا دا به جایز یو که نه، او د دې ارحم معنی څه ده؟ نو جواب دا دی چې د ارحم معنی ده زیات رحم دیله، یعنې ټولو نه زیات مهربانه. نو دا نوم ایښودل دا بالکل جایز دی، ځکه په یو حدیث کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره دا نوم استعمال شوی دی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل استعمال کړی دی. چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان وافرضهم زید بن ثابت واقرأهم ابی بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدة بن الجراح. دا حدیث مشکات کی 6120 نمبر حدیث تے، 6120 نمبر حدیث تے. خودری پر اولنی جملہ کی زمون خبر ادا چې انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی ارحم امتی بی امتی ابو بکر، زما په امت کې زما په امت باندې د ټولو نه زیات مهربانه ابو بکر دی. یعنی ارحم امتی، زما په امت کې د ټولو نه زیات رحم دیله او رحم کولو والا، ډیر رحم کولو والا زما په امت کې، زما په امت باندې هغه ابو بکر دی. نو دلته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره ارحم نوم استعمال شوی دی. دغه شان انس رضی الله تعالی عنہ ندام نقل دی، قال دی فرمای ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی ما نه دی لیدلی، ما رأیت احدا، ما نه دی لیدلی یو کس کان ارحم بالعیال چې هغه ډیر رحم دیلی او ډیر رحم کولو والی په خپله کوړمه باندې، په خپل عیال باندې، په خپل اهل عیال باندې، من رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیاته. یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره په دې حدیث کې د ارحم نوم استعمال شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ارحم ویلے دی، او دا حدیث په مشکات کې 5831 نمبر حدیث دی. ارحم دا صيغه د اسم تبذیل دا، او دا د هغه نومونو نه د الله رب العالمین نه دی چې هغه مشترک دی په منځ د الله او د بنده کې. ګوره د الله رب العالمین دو قسم نومونه دي. یو د الله رب العالمین نومونه داسې دي چې هغه صرف الله پورې خاص دي او مخلوق د پاره هغه نشي ښودلی، او ځینې نومونه د الله رب العالمین داسې دي چې هغه څنګه چې د الله نوم دی نو داسې بنده لپاره هم ایښودلی شي. لکه رحیم د الله نوم دی، د الله صفت دی، خو بنده ته هم ته رحیم ویلی شي، او قرآن کریم کې دا لفظ د رحیم دا استعمال شوی دی د بندگانو دپاره. نو دقه شانته کې ارحم دا د مشترکه اسماونه دی، دا هغه نومونه دی چې د الله رب العالمین او د بنده په مابین کې کم مشترک نومونه دي. د الله رب العالمین نه علاوه د مخلوق د پرنده استعمال شوی دی. نو لہذا ارحم نوم ایښودل بالکل صحیح دی. که یو مسلمان خپل ماشوم له ارحم نوم دی نو بالکل د دې نوم ایښودل بالکل جایز دی، بالکل صحیح دی، د ایښودلی شي. والله اعلم.